کله چې د انګریز دورې حکومت کې د پښتونخوا نورو برخو ته د اوبو ورکولو په غرض د بډخیلي نهر جوړولو منصوبه شروع شوه، نو د ټولو نه لوی واټر چینل یعنی هډ ورکس واټر چینل په وجود کې رالو. د کوم په مرسته چې د اوبو مقدار برابر ساتلی شي او د ضرورت په مهال د اوبو رخ بل اړخ ته هم واړوي. ولې دا سیمه د قدرتي نظارو، صحت افزا هوا او د شور ماشور سیندونو له وجې سیلانیان په خپل اوسن کې تړي. کله چې څوک هم د یوسف زو په ځمکه یعنی د ملکنډ په خاوره قدم ږدي، نو هډ ورکس اړخ ته ضرور تګ کوي. د دنګو غرونو په لمن کې موجود دا ګلورینه سیمه په هر لحاظ زړه راښکونکې ده. ولې حکومت او ټوریزم محکمې دې اړخ ته په مکمل توګه سترګې پټې کړې دي چې له وجې یې د سیمې د ښکلا د متاثر کېدو یره ده. هډ ورکس کې چې کوم دی نو ډېر ښه ښایسته ماحول دی او ډېر ښایسته موسم دی. پکې موږ چې کله ستړي شو دلته دمې ته راځو او دلته ناست یو، ښه ښکلې یخه هوا لګېږي، موږ دا انجوای کوو. ښکلې علاقه ده، دلته پر حکومت دې ته توجه ورکړي نو ډېر زیات سیلګري بل ته راځي او ماشاءالله د خپل موسم دی، خپل نظاره ده. دلته کې ټاولونه پکار دي، ماشومان د پاره کورسۍ پکار دي، دغه پکار دي، چترې پکار دي. که باران شي نور شي چې خلک پکې ناسي پکې، نو دا به نورم وده وکړي. دلته کې چې څومره خلک راځي، که څوک دیر ته ځي، که سوات ته ځي، که هر ځای ته ځي، هغه د بټخیلې د هډ ورکس ته راځي او د دې ځای نه چې کوم دی نو هغه انجوای کېږي او د هغه ځای نه بیا بره چې کوم دی هغه خپل علاقو ته ځي. د سیمې ځایي خلکو او سیلانیانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې هډ ورکس ته د نورو سیلګرو مقاماتو په رنګ درجه ورکړي چې د سیرانګیز مقام ته د دنیا د نورو برخو نه هم د خلکو تک شروع شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.